السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا تاج اکبر زما ګرانو قدردانو وروڼو او خویندو تاسو ته مخاطب دی. نن په یو داسې غم کې شرکت ته پر راغلی ما چې ډېر افسوس مې وکړو. مهنور نومې یو ډانسر چې بیګا د شپې دلته کې ډېر په بېدردۍ سره وویشتلی شو او قتل کړی شو. نو دلته د هغه په غمرازۍ کې راغلی ما او لاسنیوي دپاره راغلی وم. خو بیا دلته چې راغلم د دې خواجه سراو صدر دی چې میرا سره زموږ ملاقات شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میرا د پېښور نه راغلی دی او په دې غم کې شریک شو او د ده د هغه مې ټول سنبال کړو، د هغه کفن، هغه تدفین، دا ملګري ټول راغونډ کړل او ده دا خبره وکړه ماته نه یو خبره ترېنه اخذ کا چې وایي مونږ خواجه سرای او مونږ ډانسران یو، په کور کې زموږ ځای نشته. مور راته زوی نه وایي، پلار راته زوی نه وایي، رور راته رور نه وایي، خور راته رور نه وایي. نو په کور کې مم ځای نشته، په معاشره کې مم ځای نشته. مونږ خو د خدای تعالی بندیان یو که نه، مونږ خو الله پیدا کړي یو، د بل چا مخلوق خو نه یو. دا ماشومان دي دا د کور نه راغلي دي، څه نسلونه مجبورۍ نه راغلي دي. که چېرې دی نن خپل مور او پلار ټیک ده کال 10 کاله 20 کاله وشو، که چېرې نن خپل مور ورته وایي چې بچې راځه بس چې څه دې کړي راځه زما د زړه ټوکړه ته خو ما نه پیدا راځه زویه ما سره راځه. خپل پلار ورته وایي چې بچې ته راځه بچې بس چې څه دې کړي هغې کړي. د توبې دروازه کولو ده. التایب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کوونکی خو د ګناه نه داسې دی چې د سره ګناه نه ده کړې. زویه بس توبه وکړه او راځه زما بچې انشاءالله چې څنګه زما چې کوم صحیح زامن دي محنتونه کوي، نوکرۍ کوي، تعلیمونه کوي، هغه شان به تاله زه توجه درکوم. راځه نن نه پس ماله راځه. دې میرا دې فرزانې یو خبره وکړه زما زړه پرې ډېر زیات خوشحاله شو. وایي موږ ته د خلک توجه راکړي، موږ له د خلک په زړه کې ځای راکړي. نو وایي موږ څه کار دی زموږ وایي څه کار دی چې دلته کې ګډېږو، زموږ څه کار دی چې په دې بلاخانو کې موږ اوسېږو. نن چې یو خواجه سرا جومات ته لاړ شي دا ټول ورته داسې سرونه تاوږي چې یو نور څوک مخلوق دې جومات ته راغلی دی. د خدای نه ویرېږو. قتل د یو انسان قتل کول د پوره انسانیت قتل دی. د دې دا علاج نه دی، دا مینه غواړي، دا محبت غواړي. نن دې ته راغلی دا واړه واړه ماشومان دي، دا د چا اولاد دی که نه یاره زما زیانو دا د چا اولاد دی. کومه مور غواړي چې زما زوی دی داسې شي چې هغه د جنکو لباس واچي؟ کوم پلار غواړي چې زما زوی دی داسې شي؟ یو مور نه غواړي، یو پلار نه غواړي، دا د چا اولاد دی. دې سره به مینه کوو، دې سره به محبت کوو. هغه ورځ لرې نه ده چې انشاءالله الله جل جلاله به د دوی په زندګۍ کې داسې بدلون راولي چې د پوره امت لپاره به الله پاک د هدایت ځای نه وګرځي. دا شاه ولي اولاد دی. دا ګوره دا خو هم یو ډانسر وکړه، دا نه دی د نبي علیه السلام د سنتو مطابق پټکې په سر کړی دی، د سنتو مطابق چې هدایت ګیری دی او د دې نه مخکې معاویه ګل چاهت دا د تبلیغ په محنت الله جون بدل کړو. ای زما عزتمندو د توبې دا دروازه کولاو ده. کو انسان ګناهګار دی څومره به ګناهګاري د ځمکې نه واخلې اسمانه پورې داخله د ګناهونو نه ډکه ده. یو پېرې صد کې دل سره توبه وکړه الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي، ټول ګناهونه معاف کوي. زه درخواست کوم دا کوم ظلم چې شروع دی د فرزاني او سوی دا وایي سلم مړی دی دا علاج دی د دې چې مونږ خواجه سرا وچنو قتلو مې نه دا قتل بالکل په زموږ مذهب کې، زموږ په اسلام کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې مکمل حرام دی. وژل به نه کوو، قتل به نه کوو. نبي علیه السلام خو مینه کړې ده، پوره امت لپاره الله جل جلاله هدایت را لېږلی. زما عزتمندو الله موږ له د دعوت او د تبلیغ ښکلې محنت را کړی دی. دې ملګرو ته زه درخواست کوم راځئ چې نن عزم وکړو. هسې نه داسې وخت کې د دنیا نه لاړ شو، داسې وخت کې دنیا نه لاړ شو الله رانه خفئ. زه به اخره کې دا وایم چې یو پیغام تقریبا نن نه 15 کاله مخکې دا میرا د دې یو عجیبه ځواني وه، یو داسې سټایل و چې موږ سره په سټیج باندې پروګرامونه کول، ډانس به یې کولو په پېښور کې. د هغه ټایم نه دې سره زما ملاقات تقریبا 25 سال پس مو سره ملاقات شو او ډېر دې هم خوشحاله شو، زه هم خوشحاله شوم. خو زه ورته نن الحمدلله د تبلیغ د محنت په برکت سره یو مولانا ګلوکار تاج اکبر نه مولانا تاج اکبر سره الله پاک مخامخ کو ډېر زیات پې خوشحاله شوم. میرا نه مې نمبر واخیستو، میرا نه نمبر واخیستو فرزانه او انشاءالله زه به د خپل لوی الله نه غواړم چې الله جل جلاله په دې فیلډ کې خواجه سراو کې داسې انقلاب راولي، داسې انقلاب راولي چې د زمانې ته خولو والا دی الله پاک الله تعالی خولی شي چې دا وګوره زه که تاسو د دین کار نه کوئ نو زه به د داسې خلکو نه کار واخلم. خواجه سرا ملګري به انشاءالله موږ ټول مسلمانان یو کلمه مې ویلې ده او راځئ چې یو عزم وکړو نیت وکړو چې د مرګ نه مخکې د مرګ تیاري وکړو. زه به بل فرزانه دا زما ورور دی، ملګری مې دی او په ما باندې ډېر ګران دی او چې ډېر مینه محبت سره د ملګري کېنول غواړم چې یو دو خبرو کې پیغام عوامو ته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاج اکبر صاحب په ډېرو ښکلو خبرو کې مولانا صاحب ډېرې مزېدارې خبرې وکړي. د دې لپاره به زه څه ووایم، خو زه به دا ووایم چې
چې څنګه دی وې خواجه سرا پیدا کېدل ګناه نه ده. خواجه سرا چې په کور کې کوم لباس خپل کې یا سرخي ولګوي یا دوپټه په سر کې هغه ګناه ده. هغه تانې چې دي نو مور او پلار ته ملاویږي. نو دونه د مور او پلار کوي چې هغه تانو ته نه ګوري. خپل اولاد دی د ځانه په اولاده کوي، نه په موره کوي، نه په پلاره کوي، نه په وروره کوي، نه په خوره کوي، نه ولې چې هغه ودونه هم نه ګوري او بیا د مور پلار جنازې هم نه ګوري. نو دونه بدقسمته انسان به بلی. زه دونه وایم چې دونه مونږ مه بدقسمته کوئ. تر څو چې تاسو مونږ تاسو سره دقه شانتې یې تر هغې به زمونږ زندګي بربادېږي. تر څو چې تاسو نه بدل شوي، زمونږ خواجه سرا نه بدل شوي، مونږ له د الله په لار کې چې دی نو راغلي دي او د الله دعوت راله راکوي، د الله د لارې دعوت راله راکوي او هغوی مونږ ته وایي چې راځه. الله مونږ ته وایي چې موسټ ویلکم. الله را لېږلي دي، الله مونږ ته وایي چې موسټ ویلکم. او تاسو چې دی نو مونږ د ګوریانو نشانې جوړوئ. خدای رسول ته وګورئ، پردي بچي مه وژنئ، خپلې سینې ته یې جوخ کړئ، د معاشرې د ناستې قابل یې کړئ، تعلیم وله ورکړئ، روزګار وله ورکړئ، د سر چت وله ورکړئ. بس دقه ویل غواړم. تاسو سره د زه انشاءالله غواړم په دې فیلډ کې تاسو سره زه مکمل ملګری یم. زما لس ورځو شو فراغت شو دې کې ته انشاءالله تاسو سره لاس په لاس زه ولاړ یم. دا غواړو چې انشاءالله دې له الله په خپل روزګار ورکړي. دا غواړي چې انشاءالله الله جل جلاله د خپل یو ژوندګي ورکړي او تعلیم ولې قرآن ورته وښودلی شي. ما دې ته وې دونه میزان کې دغه پیدا کړئ، اویرنس پیدا کړئ چې تاسو جنازه کولی شئ. جنازه څه کول دي ما ته دا ټیک ده. لکه دا په ملا باندې تاپا نه ده لګېدلې چې ملا به راځي کوي. جنازه هر سړی کولی شي، دا تاسو هم کولی شئ. دونه ځان کې دغه پیدا کړئ چې تاسو یو بلې له غسل ورکولی شئ. تاسو په دې کې انشاءالله ملګرتیا کوي ما سره انشاءالله زه به پېښور ته درځم او انشاءالله الله نه به غواړو چې الله جل جلاله موږ د پوره امت لپاره د هدایت ذریعه وګرځي. زه ټولو خویندو ته او د میندو ته او وروڼو ته درخواست کوم، دا د چا اولاد دی، دا د چا پیسې دي. درخواست کوم کوم زه به ادبي غواړم. زه خو وایم چې یو داسې کاري صاحب که نه نو دې که چې کوم قرآنونه تعلیم او قرآن چې دی که نه دا د عمر دپاره نه ده چې ستا عمر چې دی نو اوریجې ته قرآن نشي ویلی. نه، دا غلطه خبره ده. ته چې اوریجې او تا هغه ټایم قرآن ووایې نو د هغې اوس رب ته پته دی چې څونه ثواب دی. خو چېرې دې ټایم ورکولی شي، دې ټایم ورکولی شي. ولې په دې ځای کې ماشاءالله د شاه ولی الله مدرسه ګلابګړې کال ته نشي تللی، کال ته تللی شي خو ډېره ښه خبره ده. او که چېرې نشي تللی انشاءالله دلته کې به خو خپلې ماشاءالله یو ترتیب له برابر کړو مونږ او ټایم به مقرر کړو چې دا ټول ملګري ورته ناست دي او انشاءالله دې ته به د مونځ ترتیب هم د مونځ به هم ټیک شي او قرآن به مو د انشاءالله وخورو. صدقه انشاءالله نیت یې اراده ده او انشاءالله زه به انشاءالله په میاشت کې یو څه روزه لګوم. د فرزانې درخواست دی چې دوه ملګري دې ماله صرف راکړي، دوه ملګري انشاءالله میاشت کې یو څه روزه به لګو انشاءالله. زه به ورسره لګوم په خپله. مولانا تاج اکبر صاحب به ورسره ځي او دوه ملګري ماله راکوي. دوه میاشت پس به دوه نور دوه میاشت الله به رڼا راولي. الله جل جلاله موږ تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.